ډېرو معزز او محترمو مسلمانانو یو بهترینه وظیفه دله درکول غواړم د غټو حاجتونو دپاره، د غټو غمونو دپاره، د ډېرو مشکلاتو دپاره. کم غټ غمونه چې کله ډېر شي که نه، کله چې په انسان غمونه ډېر شي ده نه به یو دوه خطا وي. دا انسان وایي چې اوس څه وکړم. چې تاسو باندې کله غمونه ډېر شي، یو غم نه ختم بل غم راغلی، یو غم لا په سر پروت دی بل په لاره کې را روان وي. دا چې تاسو ته کله معلومه شي چې اوس غمونه نه مې پرېږدي، نه پوره کېدونکي غمونه دي، نه حاجت پوره کېږي زما، د هغې دپاره اسان او تیز عمل چې ډېر زیات بهترین او تیز عمل دی، نو مسلمانانو دا عمل تاسو د خپلو حاجتونو دپاره خامخا وکئ. کم غټ غمونه چې دی کله نه پوره کېږي، نه پوره کېدونکي حاجتونو دپاره دا وظیفه ډېره زیاته بهترینه ده. محترمو، کله چې انسان نیک وي او حاجتونه یې نه پوره کېږي، نو دا د ده د بلندۍ یو ذریعه ده، یعنې دا د ده د قبولیت یوه ذریعه ده، دا د ده باندې د امتحان یو غټه ذریعه ده. خو که یو انسان دی سره د ګناهونو حاجت نه پوره کېږي، سره د من چاحت زندګۍ حاجت نه پوره کېږي، نو دا حاجت یې ځکه نه پوره کېږي چې دی د ګناهونو د وجې نه یې نه پوره کېږي. او یو انسان نیک دی حاجت یې نه پوره کېږي، نو ده باندې کېدی شي چې د الله تعالی امتحانات وي، دله صبر کول پکار دی. نو تاسو اوس په دې دواړو کې کم یو راځئ، یا خو ته نیک او حاجت دې نه پوره کېږي، یا ته ګناهونه کې او حاجت دې نه پوره کېږي. نو که ګناهونه کې توبه وباسه، او که نیک یې او حاجت دې نه پوره کېږي، نو په دې شکر وباسه چې الله تعالی ته خوښ بنده یې، خوښه زنانه یې د الله تعالی، یعنې که زنانه یې که نارینه یې. نو دغه رنګې دې ترتیب سره محترمو دا وظیفه دله در کومه انشاءالله انشاءالله د الله تعالی په لوی فضل او احسان سره. حاجت کو دې څومره غټ هم وي، څومره هم ډېر غمونه دې ولې نه وي، انشاءالله چې دې وظیفې سره به الله جل شانه په لوی فضل، په لوی احسان، په لوی حکم ارادې سره ستاسو حاجت الله جل شانه پوره کوي. نو راځئ دا اسانه وظیفه را سره وکئ، د عمل په نیت یې وکئ، ځکه چې عمل ډېر بهترین دی. که انسان سره ډېر علم وي لیکن عمل یې پرې نه وي، نو دا بېکاره دی. چا سره لږ علم دی عمل یې پرې شته، دا انسان دا بهترین انسان دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانانو نو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر مسافري کوي، الله تعالی د ډېرې حامی او ناصر مددګار شي. کمې نارینه یا زنانه چې زمونږ ویډیوګانې ګوري، الله تعالی دې د نارینهو ډېرې خوشحالۍ نصیب کړي، او د زنانو دې هم الله تعالی ډېرې خوشحالۍ نصیب کړي. امین ثم امین. کمې زنانه چې بې نکاح دي، الله جل شانه د هغوی نکاحګانې وفرمایي. کم لکان چې بې روزګاره دي، بې ودونو دي، الله تعالی دې ښکلي بهترینې رشتې ورته د خپل زړه دپاره ورکړي. دا دعاګانې محترمو د الله تعالی قبلوي، دا دعاګانې الله تعالی قبلوي، دا قبلوي. زما خو په 100% یقین دی. که تاسو پرې اوس یقین کوئ او که نه کوئ، لیکن زه په ستاسو په حق کې دعا کوم، الله تعالی به ضرور قبلوي. تاسو زمونږ په حق کې دعاګانې کوئ، الله تعالی به ضرور قبلوي، او په حدیث هم عمل راشي. محترمو، نن زمونږ یو بهترینه وظیفه د لا حول ولا قوة الا بالله. دا ډېره بهترینه وظیفه ده، دا یو جنتي وظیفه ده. دا د جنت د خزانو نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړی شوې ده. لا حول ولا قوة الا بالله. نشته د یو طاقت یو قدرت صرف د الا الله، د صرف د الله. انسان حاجت نه پوره کېږي، خو پوره کولو والا څوک دی؟ الا الله، صرف یو الله دی. انسان نه ښه کېږي، صحت نه ورته میلاویږي، خو صحت ورکولو والا څوک دی؟ الا الله، لا اله الله، الله جل شانه دی. نو که ستاسو څومره هم حاجتونه دي نه پوره کېږي، نو تاسو په خپل تعلق د چا سره برابروئ؟ د الا الله سره، د لا اله الا الله، هغه رب سره، کوم رب چې ډېر زیاته غني دی
کوم رب چې ډېر زیات سخا واله دی. موږ شومان هم یو، شوم پړق هم یو، د روپۍ سر هم نه خوږو. مسلمانان هغه مسلمانان پاتې نه شو، پښتانه هغه پښتانه پاتې نه شو. پوه شولې؟ بس چې کومه ګناه ده په پښتون کې موجود ده، پښتون چې لږ په خېټه موړ شي لومبی خو خپله بیبي، خپله ښځه، خپله لور ده بیا بهر ته راوباسي، په هغې نمایش کوي، هغې ته نری لوپټی او نری بودغۍ ورته ورپسې کړي. لهذا مسلمانان یې منګه مسلمانان نو مسلمان به هغه رنګې زندګي تیری څرنګې چې الله غواړي، د الله رسول یې غواړي، هغه رنګې به مسلمان زندګي تیری. محترمو، او که نه مونږه سره د مسلمانۍ او سره د پښتون چې ځان ته وایي مونږه پښتانه، نو پښتانه د ډېر غیرتي قوم نه ډېر غیرتمن دي. نو دوی ته پکار چې د الله په دین باندې غیرت وکړي، د الله تعالی په احکاماتو باندې غیرت وکړي، رسول الله مبارک په طریقو باندې غیرت وکړي او خپل ځان سم کړو. محترمه، وظیفه د لا حول ولا قوت د بعضې خبرې پکې لږې سیوا شي، تاسو خفه نه شئ، نیړه ته واچوئ. نو لا حول ولا قوت وظیفه به تاسو شروع کړئ. دا 500 پیرې وایي، 500 په دې ما ډېر وظایف ویډیوګانې اپلوډ کړي خو څوک پې عمل نه کوي. 500 پیرې لا حول ولا قوت الا بالله. څومره غټ مشکل دی، ولې نه دی؟ ته دا شروع کړه. دا به 41 ورځې مسلسل کې، 41 ورځې، 41 ورځې بیا مسلسل کې. دا به 500 کرته وی لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله. دینه مخکې 11 پیرې درود شریف وي، دینه وروسته 11 پیرې درود شریف وي، منځ کې به 500 کرته لا حول ولا قوت. دا وظیفه په اودس کې دا وظیفه په هغه وخت کې کوي چې تاسو پکې خبرې قطعا نه کې، دې وظیفه کې به خبرې هم نه کې، دا وظیفه په اودس کې دا وظیفه به 41 ورځې مسلسل کې چې هر وخت کې هغه تاته اختیار دی، که د شپې کې که د ورځې کې. انشاءالله چې د 41 ورځو کې دننه چې تا په یقین کامل سره د ګناهونو نه هټ کر دی وکړه، ګناهونه دې ورته ټول پرېښودل، توبې استغفار سره، ندامت سره، پښیمانتیا سره الله تعالی نه دې وغوښتل، انشاءالله دا 41 ورځې به پوره نه وي چې الله جل شانه به دې حاجت پوره کوي انشاءالله، او الله تعالی به ضرور پوره کوي، ځکه الله تعالی ډېر رحیم ذات دی. زمونږ په الله تعالی باندې ډېر نیک ګمان دی چې الله تعالی مشکل کشا، حاجت روا رب صرف او صرف الله دی. الله مو همیشه دپاره خوشحاله او آباد ساته. موږ ته هم ډېره دعا